الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. کم کس چی او یریدو چی دا رب مخیطب ادریگم. دا اللہ مخیطو دا اللہ پا حضور کی دا ادریدلو نا او یریدو. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اخپل نفس دا گناہونو نا منک. اللہ تبارک و تعالی فرمائی: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. نو دا دزے چی دیم دام دق جنت تے. دا جنت پم دغ خلقو تا میلاویگی چی سوگ دا اللہ مخیط دا ادریدو نیریگی چی زبا اللہ تا مخامخ کیگم اللہ تا بمی حاضری کیگی. نو چی دا دین یریگی و دا منظر زان تا مخیطکی نو یر پی رازی. ونہا النفس عن الہوا. او خپل نفس دا گناہونو نمنکی. نو فإن الجنت بے شک دق جنت ہی المأوى. دق جنت دا اسیدلو ٹکانا دا. دق جنت پا زدغی سڑی تا ورکم. کل چیم دا سڑی ذہن کے دا خبر پرتی چی اللہ تب مخی تا ادریگم نو دا نفس پا دا گناہونو نا کنٹرولی. نو دے با نفس دا گناہونو نا ساتی. کل چیم دا گناہ ارادر لکی پیدا کی گی نزان تیادوئی: علم یعلم بأن اللہ یرا. دا رکوٹ آیات تے خودیر لوی مضمون پکی پروت. علم یعلم بأن اللہ یرا. اللہ وی دتا دا پتہ نشتا چی اللہ مائینی. دتا پتہ نشتا چی اللہ مائینی. علم یعلم بأن اللہ یرا. آیا ندے پو دا بندہ چی بے شک اللہ چی دے وینی دلرا. نو چی کلم دا گناہ دا کار ارادہ رازی دا آیات مبارک ازان تا مخیطکو. علم یعلم بأن اللہ یرا. اللہ ما یینی نا. اللہ وی دا بندہ پو ندے چی ما اللہ یینی. دا عرص میں درج کی گی و دا عرص میں کنٹرولی گی. ہر ٹیم دا اللہ نا یر کول نو جنت دا دی سڑی زیدے و دا تب میلاوی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورز مجلس کے کیناستو. صحابہ کرام سربی تذکرے کول یورز ورطوی صحابہ کرام ما جنت اولی دو خوب کی میں جنت اولی دو. صحابو بخوب لیدلے و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبے بیان کو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورس صحابہ کرام توی ما خوب اولید شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات کی لکلی نبی علیہ السلام صحابہ توی ما خوب اولید نو خوب کے بھی جنت اولید نو صحابہ یو کس میں اولید چې هغه جنت ته داخلېدو نو چې په کومه دروازه به ته نه د هغې دروازې د طرف نه به ورته اواز راته مرحبا مرحبا هرکلې په خیرالې په خیرالې د جنت دروازې چې دی هغه د مخصوصو اعمالو دپاره دي چې کم عمل چا ډیر کړی نو هغه ته به د هغې دروازې نه اواز راځي او ما یو کس ولیده چې هغه ته به د هرې دروازې نه اواز راته مرحبا مرحبا هرکلې په خیرالې داسې راځه او دا خوب نبی علیہ السلام بیانوي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخاطب کړی خبره هغه ته کوي اوس هغه ورته ناستې مخامخ وی کس مې ولیده چې جنت ته داخلېدو هرې دروازې ورته وی مرحبا مرحبا د هرې دروازې نه ورته د اواز راته نو د هرې دروازې نه چې بنده ته اواز راځي نو دی خو په ټولو نشي داخلېدی دا ولې د هرې دروازې نه ورته اواز کیږي دا د دې بنده الله عزت او اکرام کوي دی خو به داخلېږي په یوه خو د هرې دروازې نه ورته وایي مرحبا 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 میلمه چې یو ځای ته راشي ابه د چا خواله راغلی اب د یو تن دیری تزی یو لار کې ورته خلق ولاړي یې زمونږ ځای ته راځئ حضرت زمونږ ځای ته تشریف راوړئ هغو به یوې دروازه باندې داخلیږي خدای دا خلق عزت کوي نو ډیر خلق ورته ولاړي نو وی د دغې کس عزت کېدو د جنت دروازو نه اوازونه راتلل چې مرحبا مرحبا تا ته په خیرالي دي تا ته په خیرالي دي اس نبی علیہ السلام خبره ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته کوي بیا ورته وایي هغه کس ته وي هغه کس ته وي دا زه چې یادوم هغه هرې دروازې نه چې آواز راته مرحبا مرحبا وی هغه کس ته وي ابوبکر صدیق هغه ته جنت ته داخلېدی ما خوب لیدو دا آواز تا ته د هرې دروازې نه راتو نو په دنیا کې ژوندي و الله پې د جنت زیري راولېږل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا هغې نه پس وفرمیل وی یو کور مې ولیدو د سپینې ملغلرې نه جوړ شوی و او یاقوت پکې لګېدلي و او د سپینې ملغلرې نه وی ډېر ښایسته کور وی ما تپوس وکړو وی ما دا ګمان وکړو چې دا کور ډېر ښایسته دی او زه سید المرسلین د تمامو پیغمبرانو سردار یم نو دا کور به زما دپاره ایجاد ډیر ښکلی و نو ما وی دا به زما دپاره وی زه ورننوتلم ما اراده وکړه نو ما ته وی چې د الله حبیبه دا خو د قریشو یو زلمی دی دا کور د هغه دی ما وی څوک دی وی چې عمر رضی الله تعالی دا خو د عمر کور او ما ګمان وکړو چې دا زما کور دی دومره ښکلی جوړو د سپینې ملغلرې نه او یاقوت پکې لګېدلي و مونږ ځان له دنیا کې ملغلرې لګو په کورونو کې د دنیا په ملغلرو څه کوي چې شپېلی ووخل شوله نو د دنیا ملغلرې دې لاړې کو کروڑ دې لګولي او کو 2 کروڑ وی کور دې د سپینې ملغلرې نه جوړو عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي بیا بل صحابي ته اخر کې ورته وایي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام مخاطب شو مونږ مال ته زیریږو چې دا مال ډیر خسیس دی مال ته مه زیریږئ د مال ډیروالي ته مه زیریږئ دا خسیس نه دی مونږ هسې خوښه وو هر سړی ورته رغبت کوي ګورې دې ته مه زیریږئ ګورې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ته مخامخ شو دا مالدار صحابي دی ورته وی ما انتظار کوستا دا صحابه راله او ته پکې نه وي ډیر ټیم پس ما سره ډیره یره پیدا شول نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې ته راښکاره شولې نو دا وجود دې خوله خوله کېدو خوله و در باندې یو ډیر ټیم پس راللی او چې راللی وجود دې ټول خوله خوله
ما تا نه تپوسو کو چې ته ولې ایثار وې تا ما ته وی خوب کې چې د الله حبیبه زما سره مال ډیرو نو زما سره د مال حساب شروع زه د مال حساب ایثار کړی ما سره د مال حساب کېدو او دی سره خو د مال حساب نو دی ځکه زر زر راله او ما سره مال ډیرو نو زما سره د مال حساب شروع د مال را سره حساب کېدو وی څنګه د سره حساب کو وی حساب را سره دسی کېدو چې ګټلې دې څنګه او خرچ کړې دې څنګه دا حساب را سره شروع دی لیټ کړم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وی مال را سره ډیرو د مال حساب شروع څنګه حسابو چې ګټلې دې څنګه دی او خرچ کړې دې څنګه دی اسی چې دا مالداران دی کې الله را ټینګ کی چې ګټلې دې څنګه او خرچ کړې دې څنګه دیر احتیاط کوي علماونه بار بار تجارت باره کې د مسایلو تپوس کوي د ګټلو مې دا طریقه وکنه لاړم او بارګین کې خسنی شروع جو پیسې خو جمع کړې موټر سایکل مې پکې راوخته آسان کار دی دا بالکل ناجائز ښه مثال کے طور پر دا خسن او دا لاټری په شریعت کې نشته دی هر کس په 3,000 روپۍ جمع کی ټیکټ بوالی چې مثال کے طور پر 10 کسان دی جمع کړي نو 30,000 روپۍ شو د موټر سایکل قیمت 30,000 دی دا موټر سایکل چې خسنې د چارو خو هغه به هغه والی هغه تبا موټر سایکل میلو شي او مالک ته 30,000 روپۍ ا دې نورو چې دا 30 ورکړي دا 3 ورکړي دا چرته لاړې لس کسانو ار یو تن ټیکټ واغس په 3,000 روپۍ موټر سایکل قیمت ته 30,000 روپۍ نو 30,000 روپۍ خو مالک ته میلو شوي هغه موټر سایکل یو تن ته ورکو نو د دې یو دا 3,000 روپۍ چاته میلو شوي هغې موټر سایکل والا ته ځکه هغه د 30,000 موټر سایکل واغس نو دې نښو ته نو چې هغه 3 ورکړي وي هغه چرته لاړې د هغې په بدله کې دي ته څه میلو شول دا دغه یو کس ته موټر سایکل میلو شو نو د دې نورو کسانو دا 27,000 روپۍ چې د یو کس ته میلو شوې چې دا موټر سایکل یې واغستو نو د دې په بدله کې هغې له څه ورکړل سود څه ته وایي د سود تعریف هم زده کړی دی سود وایي دی ته که نه چې زه پیسې تاله درکمه 2 لکه درکم او بیا درنه 2,10,000 علم نو دا 2 لکه خو زما حق نو دا 10,000 د څه علم نو د چې د 30,000 موټر سایکل واغس نو دا 3 خو د روپۍ وي نو دا 27 چې د واغست د دې په بدله کې د دې نورو خلقو له څه ورکړل من اين اکتسبه کو الله تپوسو کې چې څنګه دی ګټلې د ګټلو طریقه دی څنګه وا د ګټلو طریقه دی څنګه وا او د خرچ کولو طریقه دی بیا څنګه وا خرچ کو دی څنګه وی دا الله حبیب زما سره دغه 2 حساب شروع دغه 2 حسابونه جو پدې کې نخته و نبی علیہ السلام ورته خوب بیانې وی ما دسی اولیدلې هغه ډایرک په جړا شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله دومره وجړل هوی دا الله حبیبه زما بیګا د مصر نه چې می کم تجارت کړې دی نو سل او خان راته پکې میلو شوي دي او د الله حبیبه ته ګواشه چې دا سل واړه او خان د مدینی په فقیرانو تقسیم کا صدقه میکړه وی دا ولې وی دا ځکه چې الله را سره حساب یسیر وکړي چې الله را سره حساب یسیر وکړي چې الله را سره آسان حساب وکړي نو د دقه حساب نه یریږم دا ته چې راته وایي ما ولیدل یو لیټ راللې نو دا سل او خان مې والا او دا په دې غریبانانو باندې تقسیم کا بیگامی گٹلی دیو دا ټول په دې غریبانانو تقسیم کا چې الله را سره قیامت کې حساب یسیر وکي خاچ منس کوي وای اللهم حاسبنی حسابا یسیرا اللهم حاسبنی حسابا یسیرا یا الله زما سره آسان حساب وکا الله ما سره آسان حساب وکا ما سره حساب یسیر وکا الله د قیامت پورز دا دعا کوي یا اللہ ما سر آسان حسابک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا دعا ډیره غوښتله
یا الله زما سره آسان حساب وکا، یا الله ما سره حساب یسیر وکا. دا دعا می د امام الانبیاء د مبارک خلی نه ډیره اوریدلې وه. نو ما ترې یو ورځ تپوس وکړو د الله حبیبه دا حساب یسیر څه ته وایي؟ تو دعا کوي چې الله ما سره حساب یسیر وکا، ما سره آسان حساب وکا. نو دا حساب یسیر څه ته وایي؟ ما ته وی چې عائشې رضی الله تعالی عنها حساب یسیر دی ته وایي چې یو بنده راشي او عملنامه پیش وی، دا عملنامه صرف دسی وکتل شي، عملنامه دسی وګوري او الله ورته وی دا واپس والا مات میکړي ز جنت ته، وی دې ته حسابي یسیر وی. عملنامه میلو شي صرف وکتل شي او بیا ولا دوباره ورکی چې دا د عملنامه والا او زما معاف کړي جنت ته، زه وی دې ته حسابي یسیر وای. دا حساب یسیر دی. او کنه عملنامه میلو شوله او د ده سره حساب شروع شو نو بیا به دا ګران حسابي نه وي چې عملنامه وله ورکې وایي چې معاف مې کړې زه. نو دعا کوئ اللهم حاسبني حسابا یسیرا، الله ما سره حساب وکړي، آسان حساب را سره وکړي چې عملنامه راله راکړي وایي زه معاف کړی مې، الله موږ سره داسې حساب وکړي. یو صحابي دعا غوښتله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره خوښه شوله. صحابي وایي یا الله زه دې فری پیدا کړی ما، الله فری راله رزق راکوي، الله فری دې پیدا کړی ما فری رزق راکوي. وی الله فری مې وبخه کنه، فری دې پیدا کړی ما او فری رزق راکوي، یا الله داسې فری مې وبخه، دا څنګه چې دې فری پیدا کولم، دا څنګه چې دې فری رزق راکو الله داسې اسې بې څه مې وبخه. نو اعمال به کوو او الله ته به وایو چې الله اسې مې وبخه، زما اعمال د حساب قابل نه دي. ګورې نبی علیہ السلام وایي چې چا سرم حساب شروع شو بیا به معامله ګران دی، خو چې الله ورته وایي چې ومې بخلې زه، نو دقه حساب یسیر دی. دعا کوو چې الله زمونږ ته حساب یسیر را سره وکړه، آسان حساب را سره وکړه. نو خصوصا صاحب استطاعت او مالداران ډېرې صدقې ورکوئ، ډېرې صدقې ورکوئ چې حساب کیږي نو چې ډېرې مو ورکړي نو الله به راله د هغې بدلې راکړي. چې کم مال دې ورکه په دنیا کې د الله په نوم، د دې به د قیامت په ورځ تاله الله حساب درکوي، او چې کم دې پرېښودو نو د هغې به ته الله له حساب ورکوي. نو ډېره ګرانه معامله به الله دې مونږ ټولو ته اسانه کړي، او الله دې زمونږ په زړه کې دا فکر پیدا کړي چې د الله مخې ته به ودرېدل غواړي، د الله مخې ته به حاضري وي، او د الله په دربار کې به حاضري کیږي، او د الله مخې ته به ودرېږو. بهر صورت زمونږ مسجد ته تبلیغي جماعت هم راغلی دی، او تاسو ته علم هم دی چې تبلیغي اجتماع چونکې د څه علاقو هغه شروع ده اوس فی الحال، او زمونږ د علاقو اجتماع چې ده هغه غالبا را روان زیارت ورځ ده، شروع په ورځ به خلق تک کوي غالبا، او د زیارت ته ورځې نه به اجتماع شروع کیږي، را روانې شروع ورځې نه به تک کیږي. دا ډیر دا تبلیغي محنت دا په دنیا کې یو عالمی محنت دی. هلته چې سړی هغه ګڼه ویني، هغه حالات ویني، ټول په خوشي بیابان کې پراته، خپل ټینټونه یې لګولي، خپل روټۍ خوري، خپلې کپړې او خپل ټینټونه یې لګولي، بې لالچه تلي او هلته ناسي، شپه ورځ د الله ته دعاګانې کوي او الله ته اوازونه کوي. دا ډیر لوی محنت دی دینی چې ټول په ټوله پکې حاضري وکړو، حاضري ورته وکړو. که نور اس نه وي نو چې سړی په دومره لویه جمع کې وایي الله اکبر، د دې نه بله غټه جمع خو به سړي ته په حرمینو کې نصیب کیږي چې سړی حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي. د دې پسې بله غټه جمع به تاسو دومره جمع نه لیدلي چې په لکونو خلق وایي الله اکبر، چې د 5 لاک خلقو امام وی الله اکبر، شاته پسې 15 لکه خلق وی چې الله اکبر، او دغلته ته منځ کې او بیا دعا وغواړې چې الله معاف مې کړه، الله دې ځای ته راغلی یم، پیسې خپلې دي، ټینټونه مې خپل راوړي دي،
کرایم خپل ور کړی دا الله دلته به حاضری کړی دا کله په باران راشي کله په سوق د پاس خپي کی دي مونږ خپل یو ظلم ته باران راغی ټینټونو کې وبو څومره مشکلات سره سامنا کیږي دا مشکلات ټول الله یې او د دې به بدلی ورکی نه د معلومه اخیر ورځ هغې کې دعا کیږي په لکونو خلقو علما صلحا طلبا عوام سپین روبي دې ټولو داسې چې شپږ لکه اووه لکه خلقو الله ته لاس نیولي او دعاګانې کوي نو دا ډېره قیمتي موقع ده ګورې دا ډېره موده پس بیا راځي ځکه وامه دا ډېره ښه موقع ده او ډېره موده پس راځي مال ته ګورئ هېڅ شي ته مه ګورئ په دې پیسې لګول دا د الله په دین لګول دي مال ته مه ګورئ چې دې کې ټول په ټوله باندې حاضري وکړو او دا تبلیغي جماعت چې راغلی دا جماعتونه یې خواره کړي دي نو دایم د دې اجتماع دپاره خواره کړي دي چې دا ګشتونه وکړي او دې اجتماع دپاره تیاری وکړي دې دپاره خلقو ته دعوت ورکوئ د نن نه څوک ته سره میلاویږي یاره داسې غټه اجتماع را روانه ده چې حاضري پکې وکړو الدال علی الخیر کفاعله چې څومره خلقو ته دې ویلي دی او هغه ستا په خوله لاړل هلته به نیک اعمال کوي الله به د هغې مره اجر تاله درکوي نو د دې الله ډېر خیرونه خوروي ټولې دنیا ته نو چې ته تلی او د الله پې دې پکې نیولي اول تاسې کښېنئ په هغې ډاک کې به ناستې وایي الله زه خو راغلی یم چې د دې دا اجتماع قبلی او دنیا ته تې څه خیرونه ورکوي نو الله ما ته پکې حصه وکړه او چې دا په عملنامو کې لیکي نو الله ما پکې م ولیکه دومره غټ اجتماع را روانه ده نو چې ټول په ټوله ورته حاضري وکړو دا عبس مه ګڼئ تبلیغي محنت په وجه باندې لوی انقلابات رالل دې ملک کې دې ټوله دنیا کې تاسو وګورئ مونږ ولیدل وم کتل مونږ ولیدل چې څومره انقلابات رالل یو عالم خبره کوله اوس وفات شوی د تبلیغي مرکز ته راغلی او د کویټې نه مولانا عباس صاحب رحمت الله علیه علماو ته یې کارګزاري اورولوي مونږ یو ځای ته لاړلو یو ملک ته هلته وي داسې شاړه علاقه و هغې ته تشکیل شوی وی دی محلې خلق راغې وی چې دلته تبلیغي جماعت ډېره موده مخکې راغلی و د مدرسې بنیاد یې ایښی وی چې راځئ هغه مدرسه به وینو وی مونږ روان شولو وی داسې دنګ دنګ واښه ماشومان نه ښکارېدل او د تلاوت اواز خو به اورېده ماشومان واړه و د واښه تې نه دنګ دنګ و دنګ دنګ او دا اوازونه راتلل وی چې ورلو ځمکه کې تیخانه کې دندی د مدرسې بنیاد یخی یو تبلیغي جماعت تلم بیا راغلی وو او ماشومان پکې حافظان پیدا کېدل وی چې مونږ هلته وله دې کې یو کس نمراله وی چې پورې طرف ته محله ده هلته خلقو ایمان راوړی دی خو نومونه یې د غیر مسلمو دی هغه وله بدلول غواړي نومونه وله بدلول غواړي چې نومونه یې د مسلمانانو شي ایمان یې راوړی دی خو وی اورېدل چې د پاکستان نه جماعت راغلی خلق وایي تبلیغ څه وکړل په ټوله دنیا کې ته نن د هغې کردار وګوره خلقو له منځونه نه ورتلل خلقو له جنازې نه ورتللې خلقو له د مانځه صحیح طریقه نه ورتلله وی چې ایمان یې راوړی دی خو هغې له نومونه بدلول غواړي او مونږ واورېدل چې د پاکستان نه جماعت راغلی وی ما وی چې زه ځمه وی امیر صاحب وی چې یوازې به نه ځې ځان سره به ملګری نیموالی وی زه روان شوم مولانا عباس صاحب رحمت الله علیه خبره کوله الله دې قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي اوس وفات دی هغه به یې پکارېږي وی چې روان شولو هغې محلې ته نږدې شو نو وی هغه ټول نارینه او زنانه راوتي و داسې په لینډ کې ولاړو استقبال یې زمونږ کو چې دا تبلیغي جماعت راغلی دی او په دې کې یو عالم راغلی دی دومره د بار خلق تږی ناست دی چې څوک به راشي وی چې ورللو په لیڼو استقبال ته ولاړو وی چې ورللو نږدې وی ما پکې یو الک له نوم بدل که ما ورته وی چې ستا نوم به یي زبیر صحابي نوم دی زبیر رضی الله تعالی عنه ما ستا نوم به یي زبیر وی هغې ماشوم به وی چې دوبیر ما چې نه دوبیر نه زبیر هغې ماشوم بیا وی چې دوبیر ما چې نه ماشومه دوبیر نه زبیر
وی چې د هغه په خوله رالو چې زبیر وی هغې ماشوم چغې کړلې او ټوله محله په ژړا شوه. وی داسې ژړل وی مونږ ورته وی چې دا ولې ژاړئ؟ وی چې چرته مونږ او چرته د صحابو نومونه مونږ ته میلو شو. زما په کور کې د صحابي نوم میلو شو، زما په بچي باندې د صحابي نوم کېښودو. دا ژړا ځکه راځي چې د صحابي نوم ته ګورو، خپل کور ته ګورو. نو داسې خلق دی، نو دا یو عالمي محنت دی او دا موقع کله ناکله په لاس راځي. څه پته لګي آینده اجتماع راځي یو یا نه یو، نو دا ښه په کثیر تعداد کې یوه لویه اجتماع ده، دعوتونه شروع دي. هر سړي له پکار دي چې د نن نه د هغې دعوت شروع کړي او ځان سره یوازې نه، ځان سره نخلص ملګري دغې ځای ته بوځي او هغې اجتماع کې شرکت وکړي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.